الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. په تشهود باندې چې کله انسان کینې په آخرني تشهود کې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. قرآن کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. یقینا الله تعالی او ملائک د الله تعالی درود وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. اے مؤمنانو تاسو هم په نبی اسلام باندې درود او سلام وایئ. کم سړی چې په نبی اسلام باندې درود وی الله عزوجل دل لس چند اجر ورکي. نبی اسلام فرمای من صلى علی واحد، سوچ په ما باندې یو کړ درود وی صلی الله علیه 10، الله تعالی په هغه باندې لس چند لس کرته رحمتونه را لېږي. حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی اسلام فرمایلی دي اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله. کله چې تاسو کې وطن مسکین هغه دی بیا په آخرین تشهود کې التحیات لله وایي. ثم ليتخير بعض من المسأله، او به د هغې نه پس د خپل ځان دپاره دعا غوره کړي ما شاء سی چې خوښه وي. د سلام نه مخکې پکار ده چې انسان په آخرني تشهود کې دعاګانې وغواړي او ډېرې دعاګانې وغواړي د خپل ځان دپاره، د خپل مور او پلار دپاره، ټول مسلمانانو دپاره، دنیا او د آخرت.